ځکه چې همدارنګه د ټولو احادیثو همدا مطلب اخیستل پکار یعنی مسلمان خو هغه دی په کوم کې چې سلامتی وي مهاجر خو هغه دی چې په کوم کې هجرت عن المعاصی وي مجاهد خو هغه دی په کوم کې چې جهد فی العمل وي هغه مسلمان دی په کوم کې چې سلامتی ماده نه وي هغه مسلمان دی دا هغه مهاجر دی په کوم کې چې د هجرت ماده نه وي او هغه مجاهد دی په کوم کې چې د عمل جهد او د عبادت مشقت نه وي په دې حدیث مبارک کې چې کوم د مسلم پر روایت سره راغلی چې هر د پوس د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو شو چې ای المسلمین خیر چې په مسلمانانو کې څوک ډېر بهترین دی ځکه خیرون چې دی دا په معنا د اخیرو سره اخیرو صيغه اسم تفضیل ده مخفف من المثقل دا سه ډېر زینو کې سوالونه شوي د نبی عليه الصلاه والسلام چې حقیقت ته وګوري هغه ټول سوالونه چې راجمع کی نو جواب یې یو جوړي لیکن نبی عليه السلام مختلف جوابونه ورکړي دا چا د دې هر یو سوال مطلب هم یو جوړي لیکن جوابونه نبی عليه السلام مختلف ورکړي اوس دلته ای المسلمین خیر او مسلمانانو کې څوک ډېر غوړه نبی علیہ السلام مبارک جواب ورکړ چې قال من سلم المسلمون من لسانه ويده او دې بعضینو کې راغلي چې ای الاسلام خیر ای الاسلام احب الى الله ای الاعمال افضل یا رسول الله دارنګي نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا غیب په جواب کې ډېر مختلف جوابونه ورکړي کله سو کسانو دا یو سوال کړی دی هر یو ته جدا جدا جواب ورکړي بعضو تداسي ویل چاغ ویل چې ای الاعمال افضل په اعمالو کې کوم یو عمل ډېر بهتر دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ورته چې تطعم الطعام ته چې په خلکو طعام اخره دا بهترین عمل بعض تپوس کہ ایو الاعمال افضل یا رسول اللہ اعمالو کی کم یو عمل دیر بہتر نبی علیہ السلام جواب کہ تقرأ السلام تو پچا سلام واجدہ بہترین عمل بعضی چاہتا پوس کرے ایو الاعمال افضل یا رسول اللہ اعمالو کی کم یو افضل عمل دیر بہتر دے دا اللہ محبوبہ نبی علیہ السلام جواب ورکړی دی چې الصلاۃ لوقتها منذ بخپل وخت کې ادا کول دا بهترین عمل چا سوال کړی دی ای الاعمال افضل یا رسول الله دا الله مو په اعمالو کوم یو عمل ډیر بهتر دی نبی علیہ السلام جواب ورکړی الایمان بالله په الله باندې ایمان ول ډیر بهترین عمل بعض زینو کی تپوس شوی دی ای الاعمال افضل یا رسول اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب ورکړي الجهاد فی سبیل الله دا الله په لار کې jihad کول ډیر بهترین عمل بیا چې تپوس شوی دی بل چا کړی دی ای الاعمال افضل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام مبارک جو قال بر الوالدین مور پلا سره نیکی کول دا بهترین عمل نګورا دا ټول په ارزه کې دا یو سوال شوی دی خو هر یو ته جدا جدا جواب ورکړي حالانکه د دې یو جواب پکا خو حضور علیہ السلام هر یو ته دا هغه مختلف جواب ورکړي ولی وې دا د سوال کوونکو او دا هغه د احوالو په اعتبار سره جواب ورکړي شوی د سوال کوونکو د احوالو په اعتبار سره جواب ورکړي شوی پکومو کی چکم کمه محسوس شوه او هغه ته په ترغیب کی جواب ورکړی شوی او یا بچا کې چکم استعداد لیدې شو داغي موافق جواب ورکړی شوی نو نبی علیہ السلام مبارک کے خدا کمال اللہ اچولے ہو چې چا په کم نیت باندې غسوال کولو دا غ نیت بم نبی علیہ السلام مبارک ته معلوم دا غ نیت مطابق بداغه جواب ورته ورکړی کېده دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک شان او بلدار چې رب اعمال کوم یو عمل ډیر بهتر دی افضل دی نو
سو علماء وی چې د فضیلت اعتبارات مختلف د فضیلت اعتبارات مختلف دي لکه حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ په صحابه کرامو کې افضل دی د ارحم امت پر اعتبار سره حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اشدهم فی امر الله په اعتبار سره حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ د اصدقهم حیاء په لحاظ سره او حضرت علی رضی اللہ عنہ د اقواهم په اعتبار سره افضل دی د فضیلت جهاد مختلف دي نبی علیہ السلام مبارک دا هغه کس د استعداد او د حال مطابق هغه ته جواب ورکړي دا ډیرو احادیثو کې راغلي او په خپل ځای باندې ان شاء الله بیا بیانېږي خو زمونږ د حدیث مبارک چې اصل کوم مقصد دی نو هغه دا دی چې د عام شارحینو په داغي د ترجمه په لحاظ باندې چې عبد الله بن عمر رضی الله تعالی عنہما روایت کړي چې د مبارک فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایلی دي چې المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده چې کامل مسلمان په مسلمانانو کې هغه څوک دی چې داغه د لاس او د جبې د ضرر نور مسلمانان محفوظ پاتې شي والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه او اصلي مهاجر هغه دی چې پریک دی هغه سيزونه چې الله تنه منع کړی هذا لفظ البخاري دا لفظ البخاري شریف ولمسلمین او د مسلم په روایت کې داسې دي چې قال دویل چې ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم چې یقینا یو کس د نبی علیہ السلام مبارک نه سوال کړي چې ای المسلمین خیرا په مسلمانانو کې څوک ډیر غوړه دي قال من سلم المسلمون من لسانه و يده نبی علیہ السلام مبارک فرمایل چې مسلمان کامل هغه څوک دی چې نور مسلمانان داغه د جبه او د لاس د ضرر نه محفوظ واري او ما تاسو ته وی چې نبی علیہ السلام به داغه کس د استعداد مطابق یا داغه د حال مطابق جواب ورکاو ځکه یو کس راغی نبی علیہ السلام مبارک تاسو ته وی ای الناس خیر خلقوں کے سوق بہتر نبی علیہ السلام مبارک جواب ورکا قال عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بی عائشہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام نے تپوسو من احب الناس الیک وخلقوں کے در تو سوق زیاد خواہ نبی علیہ السلام قال عائشہ رضی اللہ عنہ ما تک بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ ډیر محبوب ډیر خواہ داراوی وی قلت ما ورتوی من الرجال پسړو کی یادو دا الله محبوب سړو کی یادو اوس دغه پکې د سړي لفظ نو ویلې دخوی چې من احب الناس الیک په خلقو کې در تاسو بهتر دی بی عائشہ دنه هم په خلقو کې دا وی فرمایل قال عائشہ رضی اللہ تعالی عنها بی عائشہ رضی اللہ عنها را ته ډیره محبوبه ده اوس دې سوې دا راوی کا تاسو کوون کې دا سائل قلت ما ورتوی چې من الرجال د سړونا سوق درته زیات وخت دي سړو ته سړونا یادو وی نبی علیہ السلام ورته هم چې قال ابوها د بیبي عائشہ دنه پلار را ډېر وخت او د بیبي عائشہ دنه پلار را ډېر محبوب اوس یو کس بووي کنه معترض بووي چې نبی علیہ السلام ته خود هر چا استعداد معلوم ته هر چا حال ورته معلوم اوس دې سړي تپوس کړي او یاره په خلکو کې څوک درته ډېر محبوب دي داغه مراد خو په خپل لکه داو چې یاره د پسړو کې تپوس کوم چې څوک درته زیات محبوب
اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وطنه چه عائشہ دلنہارا تا ڈیرا فخر کلا چه تذکرت سڑور آلا نبی علیہ السلام دا سے فرمائلی شو چه قال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے فرمائلی شو کر وقت بیویلی چه ابو بکر صدیق دلنہو تا پراتا پسڑو کی دیر زیاد محبوب نا چې د غرض داو چې یرا په خلکو کې څوک درته ډیر محبوب دی او نبی علیہ السلام فرمایل چې ماته بی بی عائشہ رضی الله عنها ډیر محبوبه ده او دی وی چې زه په سړو کې یادوم نو اوس به د نبی علیہ السلام هغه چې کوم انتخاب دی هغه بیا په ځای پاتې شي چې بی بی عائشہ رضی الله عنها ورته فخوا او د دې سړي غرض خدا او چې زه په سړو کې یادوم څوک وخت دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک هغه طرف پرې نه خود دغه سره تاسو شوی فرمایل قال ابوها د دې پلار را تډیر محبوب دی په خبر اورا سي چې خلکو ته پته ولګي چې ابوبکر صدیق ورته ګران دی خود دې په لحاظ ورته ډیر ګران دی چې دا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یعنی لور مبارک دا هغه د دې پلار دی په خبر اورا سي ما ته بی عائشہ رضی الله عنها ډیر ګران ده خو چې پسړو کې راته سو ګران دي نو هغه دې پلار راته ګران دي دا څه نه چې ابوبکر بلکې قال ابوها د دې پلار راته ډیر ګران دي ناغه د من نو نه وستا ځکه چې استعداد د هغه داو چې هغه تاسو کو چې په خلکو کې د تاسو ډیر محبوب دي نو په خلکو کې نبی عليه السلام ته بی عائشہ رضی الله عنها ډیر ګران و هغه د مرتبه او د درجه په لحاظ انتخاب بیل شي دي لیکن کوم چې هغه طبعی محبت دی کنه هغه طبعی محبت چې دی چې الله تعالی جل جلاله په انسان کې اچولې ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم د زبان په لحاظ باندې هغه د بی بی عائشہ رضی الله عنها ذکر شوی چې دا ماته ډیر ګرانه اوس کچری داسې وی چې ابو بکر را ته ډیر ګران دی بی بی عائشہ رضی الله عنها به من نوزي د من نو باسي باغ طرف راته او شوی فرمایل قال ابوها دا غي پلار را ته ډیر ګران نو یا ابو بکر نو یې غستې شو خو هغه یاد نه قبل کې فرمایل چې بی بی عائشہ رضی الله عنها پلار را ته ډیر ګران او یقینو ساتي چې په حدیث شریف کې څنګه راغلي دي کنه چې الحب من الجانبین تا محبت بر دوارو طرف نوی دا بر دوارو طرف نوی کنا نو چونکہ د بی بی عائشہ رضی الله عنها د نبی علیہ السلام سره ډیر محبت او د نبی علیہ السلام د بی بی عائشہ رضی الله عنها سره ډیر محبت او محبت خو د جانبین نوی اوس چې کله د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم محبت د بی بی عائشہ رضی الله عنها سره د بی بی عائشہ رضی الله عنها محبت هم د نبی علیہ السلام مبارک سره او زه به تاسو ته یو خبره وکم چې دا کله دا آیت کریمه نازل شکنه چې اللہ تعالی جل جلالہ خپل محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تگوری الم یعلم ان اللہ یرا الم یعلم ان اللہ یرا دا آیت چی نازل شو نبی علیہ السلام کور تا تشریف راوڑا چی کور تا تشریف راوڑا نو دیر زیاد خوشحال آو نو بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا چې ورته کاته چې نن نبی علیہ السلام مبارک ډیر زیات خوشاله دی نو تاسو دې کوي قربان د الله محبوبا تاسو وجه دی وی ورته فرمان چې د مؤمنانو موري نن یو آیت نازل شوی دی هغه باندې ډیر خوشاله شوی وی کوم آیت دی وی الم یعلم بان الله یرا دا آیت کریمه نازل شوی دی بس بی بی عائشہ رضی الله عنها له د نبی اسلام په قدمونو کې پزماکه سم لاسته اوس پزماکه هم لاسته د نبی اسلام ته داسې برابر ګور نو اسلام ورته فرمایي د مؤمنانو مور سکه ته پزماکه سم لاسته او کته نه ماته بر ګوري یی تاسو نه فرمایل چې الله فرمایي چې علم یعلم بان الله یرا نو الله محبوب زده تخکته پریوتم تاسو ته بر ګورم چې الله تاسو ته ګوري نو تاسو د برکت او ماته وګوري په خبر اورسه تاسو د برکت او ماته وګوري
نو دا د محبت تقاضا ده چې د چا سره محبت وي نو د هغه هم سره محبت ډېر وي. نور که تفصیل کې ځم بیا وخت ډېر لګي. او د بی بی عائشې رضی الله عنها چې کوم محبت د نبی علیہ السلام مبارک سره خو یو جله کې دا دی چې هغه بی بی فاطمه رضی الله تعالی عنها نه تپوس کړی و چې یاره ته غوره یې که زه غوره یم؟ بی بی فاطمه رضی الله عنها ورته وویل چې زه غوره یم. وایي چې ولې؟ ځکه چې زه د نبي علیہ السلام لور مبارک یم او ته د ابوبکر صدیق رضی الله عنه لور مبارک یې. چې څنګه زما والد محترم ستا د والد محترم نه غوره دی، لور دې همداسې د هغه د لور نه غوره یي. نو بیا ورته بی بی عائشې رضی الله عنها وفرمیل چې زه درته یو خبره کوم بچیه، کله چې الله ښځه او خاوند دواړه وبخي او دی جنت ته ځي نو دی ښځې به یو لاس د خاوند په لاس کې ورکړي او بل لاس باندې به د خاوند لمنه نیولي، هغه سره به دی جنت ته ځي. ته چې جنت ته ځې تا به د حضرت علي رضی الله عنه لمنه په لاس کې نیولي او د هغه لاس کې به لاس ورکړي، جنت ته به داخل دي. او ما به یو لاس د نبی علیہ السلام په لاس مبارک کې ورکړي او بل باندې د نبی علیہ السلام لمنه مبارکه نیولي، زه به د نبی علیہ السلام سره جنت ته داخلېږم. اوس وایي چې ته غوره یې که زه غوره یم؟ نو بی بی فاطمه رضی الله عنها خاموشه شوه، ورته یې ویل ته غوره یې. د هغې باوجود هم بی بی عایشه رضی الله عنها راپاڅېده او بی بی فاطمه رضی الله عنها په سر باندې ښکله کا او ورته یې وفرمیل چې یا لیتنی کنت شعرة من رأسک، ای د حضور اسلام لور مبارکې کاش چې زه ستا د سر مبارک یو ویښته وې، ما به د تمام جهان په خلقو باندې فخر کړی. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد و آله